احمد زیات صاحب ستاسو ډېر کور ودان چې تاسو موږ دلته راوغوښتو او دویمه ډېره مهرباني چې تاسو ډېره ښایسته موضوع انتخاب کړه. یقینا د انسان د خوراک د څښاک بعد بیا که انسان ته سکون او آرام رسوي هغه باعزته او باپرده ژوند دی. ماشاءالله. یقینا پرده موږ تاسو په پښتو کې پرده ورته وایي یا ستر ورته وایي. پرده مطلب پټول جی او په شریعت کې پرده چې دغه هغه احکامات ته وایي چې هغه په اسلامي معاشره کې د نارینه د پاره او د زنانې د پاره ضروري ده. ماشاءالله. اوس که موږ وګورو په عربي کې و زنان ته نساء ویل کیږي او د نساء معنا هم دغه راځي پرده او دلته د خود پرده معنا هم رااله پرده یا حجاب وبوله یا ستر وبوله یا نقاب وبوله. اوس دلته وګوري د پرده او د زنانې د دواړو په معنا کې یو تعلق شته. هغه تعلق چی دی؟ هغه تعلق دا دی کچيري زنانه د پرده سره لري سواله زنانه نسو پات کچيري پرده بغیر زنانی نو ګرځ پرده نسو. ماشاءالله. نو د دې من کې ګیره تعلق دی او د زنانی ذات هغه وخت کامله کیږي چې هغه د پردې سره ملګری. د دې په ذات کې د پردې صفت رالی بیا زنانه کامله ده او دا خو موږ دا وایو. الله پاک فرمایي وای دا د دې لپاره تاسو کوئ چې تاسو په حفاظت سره ژوند وکئ په معاشره کې چې کم نقصانات دي هغه څخه تاسو محفوظ اوسئ. نو که سره د پریشانی څخه د شرارتو څخه ځان ساتي دغه لپاره پرده ډیره زیاته لازمی او اهمه ده. ماشاءالله مفتی صاحب یو ځل